لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم زما انتهاء قابل قدر عزتمندو غیرتمندو مشرانو کشرانو مسلمانانو ورونو منګه او تاسو دلته د دین په نسبت سره جمع شوي یو او هغه تاسو په علم کې دا چې دلته په دې ځای کې مولانا صاحب محترم یو خدمت شروع کړی دی چې په هغه کې د طلباء کرامو امتحان اخیستل شوی دی او نن د هغوی د حوصله افزایي دپاره دا مجلس جوړ شوی دی هغوی ته به انعامونه ورکولی کېږي اسناد به ورکولی کېږي زما نه وروسته به زمونږ ورور حضرت مولانا جنت ګل صاحب حفظه الله هغوی به خبرې کوي انشاءالله خو د هغه د بیان نه مخکې زه یو څو خبرې کومه الله دې وکړي چې زموږ زړونو ته کوزې شي خو دا کوم ملګري چې دلته ناست دي که دا ټول لږ دلته راشي دومره ټیم نه دی انشاءالله مختصر خبره به وي ورونو دنیا په مثال د یو کور باندې ده زمونږ دا بیان به داسې تقریر نه چې لکه څنګه چې خطیبان کوي یو درس به مثلا دنیا دا په مثال د کور ده لکه یو کور دی او په دې دنیا کې کفر شرک بدعات رسمونه رواجونه غلط فکرونه دا په شان د تیارو باندې دي یعنی په دنیا کې دا کفر شرک بدعات رسمونه رواجونه دا داسې ده لکه یو کور دی او په هغه کور کې تیارې دي په هغې کې لړمانان دي په هغې کې ماران دي په هغې کې کندې کپرې دي اوس که یو انسان دې کور ته دې تیارو ته وردننه شي او د هغه سره رڼا نه وي نو دا ظاهره خبره ده چې یا به دا سړی په دې کور کې مار چیچلی یا به لړم چیچلی یا به د برنډې نه غورځېدلی یا به د دیوال سره لګېدلی مطلب د څه نه څه مشکل سره به دی مخ کېږي چې د ده سره رڼا نه وي او دی دې کور ته دننه شي په دې باندې خبره کوو ورونو دقه شانې کې دا دنیا یو کور دی په دې کې دا شرک دا کفر دا بدعات دا غلط نظریات فکرونه دا پکې تیاری دي اوس موږ دنیا ته رالو دنیا ته چې رالو هر خوا هر طرف ته تیاری دي کفر دی شرک دی بدعات دي رسمونه رواجونه دي غلطې نظریې دي اوس د دې نه د بچ کېدلو دپاره الله رب العزت منګه او تاسو ته د اسلام دین او قرآن کریم راولېږو دا یو رڼا ده تا سره لکه څرنګه چې ته یو کور ته دننه کېږي او په هغه کور کې تیاری او تا سره رڼا نه وي نو احتمال شته چې تا پکې څه شی وچیچي یا پکې د څه نه وغورځېږي یا د څه سره ټکر وخوري دقه شانې کې ورونو چې په دنیا کې وي اسلام در سره نه و قرآن در سره نه و نو ته په یو کور کې یو په هغه کور کې ته د تیارو سره مخې ته د مارانو لړمانانو سره مخې تا ته به خامخا څه نه څه تکلیف رسیږي دې وجه نه قرآن کریم ته او اسلام ته الله رب العزت رڼا ویلې ده چې په دې سره انسان د شرکیاتو نه
د بدعاتو نه، د رسمونو رواجونو نه، د غلطو او پردو فکرونو نه، د ګناهونو نه انسان په دې باندې بچ کی. ځکه چې دا اسلام او دا قرآن تا ته هر څه درخی، تا ته ښیي چې دا کفر دی، دا اسلام دی، دا شرک دی، دا توحید دی، دا بدعت دی، دا رسم دی او دا سنت دی، دا تا ته ښیي. نو چې کله ته دا وپېژنې نو بیا به ته کولی شې چې ته د غلط فکر نه، ته د کفر او د شرک نه ځان څه کړې بچ کړې. لکه تا ځان سره بیټري واخیستله او دغه د تیارو کور ته دننه شي، نو چې کله ته بیټري ولګې او ته وګورې چې یاره دې ځای کې کنده ده، دې ځای کې ډبه ده، دې ځای کې ګټه ده، دې ځای کې کټ پروت دی، دا مار دی، دا لړم دی، نو بیا به ته ځان څه کړې بچ کړې. نو دنیا کې چې موږ ژوند تېروو، اسلام او قرآن دا یو رڼا الله رب العزت موږ او تاسو ته رالیږلې ده. دا ما او تا ته ښیي چې دا بد دی او دا ښه دی، دا کفر دی، دا شرک دی، دا چې کوم دی نو توحید دی او دا سنت دی، دا تا ته ښیي. نو اسلام او قرآن دا یو ډیوه ده، دا یو لاټین دی، دا یو بلب دی او دا یو بیټري ده. دې وجې نه قرآن کریم ته الله رب العزت قرآن کې نور ویلی دی او دغه رنګ اسلام ته الله رب العزت نور ویلی، رڼا یې ورته ویلې ده، دا رڼا ده. لکه قرآن کې الله رب العزت فرمایي وأنزلنا إليكم نورا مبينا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الله رب العزت فرمایي یقینا راغلی تاسو ته د طرفه د الله رب العزت نه رڼا قرآن. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، الله وی را لېږلې ده منګه تاسو ته نورا مبینا رڼا ښکاره. هغه رڼا چې ده نو هغه د قرآن دی، دا د الله رب العزت کتاب دی. اسلام ته قرآن ته الله رب العزت رڼا ویلې ده. کوم آیات چې موږ لوستلی و هغې کې الله رب العزت فرمایي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. غواړي دا کفار چې د الله رب العزت دا رڼا مړه کړي، خو الله رب العزت خپله رڼا مړه کولو ته نه پرېږدي، بلکې دا به الله رب العزت خامخا پوره کړي. دې کې بله یو خبره هم ذکر شوله، هغه دا چې اوس د دې رڼا دشمنان شته دی، د دې رڼا دشمنان شته. داسې خلک شته دی چې هغه غواړي زمونږ او ستاسو نه د قرآن کریم دا رڼا واخلي. هغه رڼا په کمې رڼا سره چې انسانان د تیارو نه، د شرک نه، د بدعت نه، د کفر نه، د توحید او د سنت رڼا ته راوځي. د دې دپاره اوس داسې څه خلک شته دی هغه غواړي چې دا رڼا زمونږ نه واخلي. هغه غواړي چې دا مسلمانان دقه شانې په تیارو کې پاتې شي. هغه څوک دي د هغې تذکره وروستو کوو، خو دغه الله رب العزت قرآن کریم کې بل ځای کې فرمایي کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. الله د قرآن کریم شان ذکر کوي چې قرآن کریم داسې یو عظیم الشان کتاب دی. الله وایي دا ما دې له رالیږلی دی پیغمبره چې په دې سره خلک د تیارو نه رڼا ته راوباسي، خلک په د تیارو نه رڼا ته راوباسي. قرآن په خپله باندې رڼا ده، د توحید او سنت او اسلام ته الله رب العزت رڼا ویله. بار یو رڼا ده، دننه یو کور دی، په هغه کور کې تیاره ده. تا ځان سره بیټري واخیستله، رڼا دې واخیسته، ډیوه دې واخیستله، لاړې خلک دې د هغه تیارې نه رڼا ته راویستل. په دغه رڼا باندې د قرآن په ذریعه باندې تا خلک د شرک نه توحید او سنت ته راویستل، د بدعاتو نه د سنت ته راویستل، د غلطو فکرونو نه، د مغربي سوچونو او فکرونو نه د اسلامي فکرونو طرف ته خلک راویستلو. داسې یو رڼا ده. خو اوس بل آیات تاسو ته ویلی، والله فرمایي چې داسې څه خلک شته چې هغوی غواړي چې دا رڼا څه کړي ورونو، دا ختمه کړي، دا مړه کړي. ولې؟ تر څو خلک دقه شانې په تیاره کې پاتې شي، د رڼا دښمنان شته دي. او ورونو هغه د رڼا دښمنان چې دي هغه زمونږ او ستاسو دښمنان دي، هغه یهود او نصارا دي. یهود او نصارا د اسلام دښمنان، هغوی غواړي دا چې دا رڼا مړه شي، مسلمانان دقه شانې کې چې کوم دی نو په څه کې پاتې شي ورونو، په تیارو کې پاتې شي. او د دې لپاره هغوی باقاعده میشن چلوي، تحریک چلوي چې د مسلمانانو نه دا رڼا واخلي، دا قرآن ته واخلي، دا اسلام ته واخلي او خلک دقه شانې کې په تیارو کې پاتې شي. ولې؟ ځکه قرآن داسې یو کتاب دی، اسلام داسې یو دین دی، دا چې کلم چا قبول کړی دی، دا چې کلم چا راخیستی دی ورونو، د سینې سره یې لګولی دی، هغه ژوند یې بدل کړی دی. د صحابه کرامو ژوند ته وګوره. صحابه کرام یا هغه خلک وو
چې هغوی د ژوند په هر میدان کې پاتې خلک وو. د عقیدې په میدان کې د صحابه د هغه دور د خلکو سرونه چې کوم دی نو دا به ګټو ته ټیټېدل، دا به بوټو ته ټیټېدل، دا به مخلوق ته ټیټېدل. کله چې قرآن کریم راغی او د اسلام غوندې مقدس دین راغی، هغه سرونه چې کوم دی د مخلوق د در نه راوچت شلو او خالق ته ښکته شلو. دا انقلاب پکې چا راوستو؟ دا پکې قرآن کریم راوست. خلک یې د غلامۍ نه خلاص کړل، خلک یې د مخلوق د غلامۍ نه راویستلو او د الله رب العزت د خالق په غلامۍ کې ولګول. او دا کمال دی. دغه رنګې هغه خلکو چې هغې به په وړه وړه خبره باندې په سلونو کاله دشمني کوله، هغه خلکو چې چا به خپلې ژوندۍ لوڼه ښخولې، هغه خلکو چا به چې د یو بل په کوپړو کې شراب څکل. کله چې قرآن کریم راغی په هغه خلکو کې انقلاب راغی، هغه خلک چا به چې په سلونو کلونو دشمنۍ کولې هغه ورونه وګرځېدل. ولې؟ مخکې په تیاره کې وو که نه، رڼا ورسره نه وه. نو چې د سړي سره رڼا نه وي خامخا به کندو ته غورځېږي. کله چې رڼا راله، مخ یې ولیدله، لار یې ولیدله، کور کې دننه هغې ته رڼا جوړه شوله، هغې چې کوم دی زهریله مواد ولیدلو، نو هغې به بیا د هغې نه ځان بچ کاوه. دا انقلاب پکې د قرآن کریم په وجه باندې راغی. هغه خلک چې هغې کې روحانیت د سره نه وو، هغې نه داسې خلک جوړ شلو چې ټوله شپه به د الله رب العزت په در کې ولاړو او د الله رب العزت ذات ته به جړل. داسې خلک ته جوړ شو، داسې خلک ته جوړ شلو چې د ټولې دنیا سپر پاور او سپر طاقت یې چیلنج کړو. داسې خلک ته د قرآن په ذریعه باندې جوړ شو، داسې خلک د اسلام په ذریعه باندې جوړ شو چې د باچا په دربار کې به دننه ولاړو او باچا ته به ښکته خبره نه کوله. ولې؟ ځکه چې هغوی کې تبدیلي د قرآن په ذریعه باندې د اسلام په ذریعه باندې راغلی وه. ورونو هغوی د تیارې نه رڼا ته راوتلي وو. نو کله چې کفارو دا ولیدل، زمونږ او ستاسو دشمنانو دا ولیدل چې یاره دا مسلمانان ولې لکه داسې د کمو اسبابو باوجود دومره لوړې حوصلې لري، دومره طاقت او قوت لري چې هغه زمونږ زرګونو پوځونو ته شکست ورکوي، او مسلمانان ورځ په ورځ باندې مخ په وړاندې دي غالبه کېږي. د دې شاته کوم داسې راز پروت دی چې هغه موږ معلوم کړو، د هغې مخنیوی وکړو او بیا د مسلمانانو مخنیوی وکړو. لږ مسلمانان به وو، بل طرف ته به د کفارو لښکرې وي، خو چې کله به مسلمانان او کفار سره مخ شولو، د مسلمانانو سره به وسایل هم کم وو، اسباب هم کم وو، شکست به کفارو خوړو. هغې ویل چې د مسلمانانو سره داسې کم طاقت دی، داسې کم قوت دی چې د هغې په زور باندې دوی لګیا دي زمونږ د زړونو د لښکرو نه سوونو صحابه او سوونو مسلمانان چې کوم دي نو دا مخ نه اړه. نو هغوی بیا په دې نتیجه ورسېدل، ویل یاره دا د مسلمانانو سره یو معنوي طاقت دی، یو معنوي قوت دی چې هغې ته اسلام ویله کېږي او دغه اسلام ورته قرآن تشریح کړی دی. دا اسلام دی د دې مسلمانانو سره، دا قرآن دی. نو هغوی بیا د دې لپاره باقاعده منصوبې شروع کړلې چې د مسلمانانو نه قرآن واخلي، د مسلمانانو نه اسلام واخلي، تر څو مسلمانان بېرته حقه شانې کې په تیاره کې ځای په ځای باندې پاتې شي او مخکې یو قدم هم لاړ نه شي. نو هغوی یو فکري جنګ د مسلمانانو په خلاف باندې شروع، او دا ډېر زوړ تاریخ لري. فکري جنګ معنا دا ده چې د اسلام او د مسلمانانو په خلاف باندې داسې یو پټ جنګ کول چې ټینک پکې نه وي، توپ پکې نه وي، مشین پکې نه وي، راکټ پکې نه وي، تمانچه پکې نه وي، غشه پکې نه وي، لنده پکې نه وي، توره پکې نه وي، یو جنګ وي او مسلمانان پکې ووژلی شي. خو داسې ووژلی شي چې جسم یې روغ وي، ساه پکې وي، ګرځي را ګرځي، خو د اسلام په کار باندې نه راځي. داسې یو جنګ د مسلمانانو په خلاف باندې شروع، او دا جنګ په څه شي کېږي خبرې ورونو؟ دا جنګ تاسو ته ما ویل دا په دغه ټوپک تمانچه باندې نه کېږي، دا په موبایل باندې کېږي، دا په ټي وي باندې کېږي، دا په اخبار باندې کېږي، دا په شعر و شاعرۍ باندې کېږي، دا په کتاب باندې کېږي. داسې یو جنګ دی، دا یې شروع کړ د مسلمانانو په خلاف، او بیا پکې کامیاب شولو. ځکه چې اوس مسلمانانو په زرګونو نه په لکونو په کروڑونو نه په عربونو دي، خو لکه څه پکې سوچ هم پردی دی، فکر هم پردی دی، ناسته پاسته هم پردی ده، اسلامي نه ده. لکه
ګړار هم پردی دی، خوراک سکاک طریقه هم پردی ده، شکل او صورت هم پردی دی، لباس او جامې هم پردی دي. دقې ته ورونو زما ویلی کېږي پټ جنګ، خفیه جنګ، فکري جنګ. دا د مسلمانانو په خلاف او دا ډېر زوړ تاریخ لري. تاسو ته ما وویلم کله چې آدم علیه الصلاة والسلام الله رب العزت شیطان ته آدم علیه السلام ته سجده وکړه، شیطان انکار وکړو. الله رب العزت وفرمایل شیطان ته فخرج انک من الصاغرین، وځه. الله رب العزت شیطان د جنت نه راویستو، چې راووتو شیطان سره نه ټیم کو، نه ورسره تمانچه وه، نه ورسره ټوپک و، نه ورسره راکټ و، چې اوس د آدم علیه السلام په خلاف باندې جنګ وکړي، د آدم علیه السلام سره جنګ وکړي. شیطان وویل راشه په بله طریقې وووه. راغی آدم علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ګوره ته چې الله د دې ونې نه منع کړی که نه، دا یې د دې دپاره منع کړی چې ته په دې جنت کې همیشه دپاره پاتې نه شي. که تا دا ونه وخوړله ته به ټول عمر په جنت کې. آدم علیه السلام د هغه خبره نه منله، نو څه ورته وایي وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فوسوس لهما الشیطان، وسوسه ور واچوله او قسمونه ورته وکړل. ویل زما د قسم زه ستاسو خیر خوایم، ویل الله پاک نه غواړي چې تاسو په دې جنت کې پاتې شئ، دا بوټي نه خوراک وکړئ چې همیشه دپاره په جنت کې پاتې شئ. اوس دلته وګوره آدم علیه السلام هغه کار وکړو، آدم علیه السلام یې د جنت نه راویستو، خو په کومه طریقه؟ په فکري طریقې سره. شیطان نه ټوپک راخیستې و، نه پسې تومانچه راخیستې، نه پسې بل شی، خو خپل کار یې وکړو. وسوسه واچوله، وسوسه هم فکري وسیله ده، او قسمونه وخوړل، قسمونه هم فکري وسله ده. نو په فکري وسله باندې آدم علیه الصلاة والسلام په خلاف جنګ وکړو، شیطان کامیاب شو آدم علیه السلام نه. بل یو نمونه، بل یو مثال ورکړو. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې ته لاړ، مدینه کې دوه غټې قبیلې وې، اوس او خزرج. اوسیان او خزرجیان به ورته ویل. هغوی د نبی علیه الصلاة والسلام د راتلو نه مخکې په مدینه کې آباد وو. خپل منځ کې به چې کوم دی نو د هغوی دښمنیانې وې. یهودو به ورسره داسې کار کوو چې هغوی به خپل منځ کې جنګول به خپل منځ کې، خپلې تورې به پرې خرڅولې، خپل تجارت به پرې مخ وړاندې بوتو. یوله به راغلی ستا ملګری ما چې ګوره دا بل د نه خلاص نه شي، نور به ابل لرال ویل موږ ستا ملګري ګوره چې دا د نه خلاص نه شي. یهود صنعتکارانو تورې به جوړولې، مارکېټ یې ځان ته جوړاو، نو بس هغوی به خپل منځ کې جنګول او دلته به یې خپلې تورې خرڅولې، خپله ملکي به هم پرې کوله. بیا به راغلل لازم موږ ستاسو روغه کوو، یو طرف نه به روپۍ واخیستې، بل طرف نه به واخیستې. لکه د یهودو دوکانداري په مدینه کې روانه وه. نبی علیه الصلاة والسلام چې مدینې ته راغی، صحابه چې څومره انصار او حسین او خزرجیان وو، په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ټول راټول شو. چې راټول شو د یهودو مارکېټ خراب شو. نو چې د یهودو مارکېټ خراب شو، هغوی سره فکر پیدا شو، نو هغوی ویل راشه د انصار چې کوم دي که نه، حسین او خزرجیان، دا بیا خپل منځ کې وجنګوه. خو په توره باندې، په لینده او په غشي باندې نه شو جنګولی. داسې کار یې وکړو، یو ځای کې صحابه ناست وو انصار، یو یهودي بوډا راغی، یو هلک ته پیسې ورکړلې، او د هغه وخت د دوی د جنګونو یو شعر یې ور زده کړو. د حسین او خزرجیانو خپل منځ کې مینه محبت کې ناست دي. ښه دا یهودي بابا راغی چې وګوره دا خو هغه خلک دي که نه چې هغه دښمنیانې به یې کولې، موږ به جنګولو، څه ګوره څنګه ګپې شپې لګوي خپل منځ کې مزېدار ناستې دي. هغه هلک ته یې وویلې د دوی د دښمنۍ زوړ شعر و، ویل دا د دغه کسانو په مخ کې ووایه. هغه هلک راغی، هغه شعر یې چې وویل، نو هغه هم کم از کم انسانانو، نو هغوی ته زوړ وخت ور یاد شو. چې زوړ وخت ور یاد شو، هغه دښمني ور یاده شوله، نو اوسیانو خزرجیانو ته ویل ستاسو غلطي وه، خزرجیانو او اوسیانو ته ویل ستاسو غلطي وه، خپل منځ کې بیا راګرم شو. چې راګرم شو، خبره نبی علیه السلام ته لاړه، نبی علیه الصلاة والسلام راغی او هغوی خلاص کړ. نو ګوره دلته د مسلمانانو د جنګولو دپاره هغوی صرف یو شعر استعمال کړو بس، خو مسلمانان یې څه کړل؟ خپل منځ کې وجنګول، یو بل ته راپاره. دغه رنګې فرعون چې کله موسی علیه الصلاة والسلام راغی مسله بیان کړله، فرعون سره یېره پیدا شوله. ښه اوس ګوره فرعون داسې نه کوي چې موسی علیه السلام پسې ډایرکټ توره ورپسې راخلي، په طریقه باندې وایي، د فکر د لارې نه وایي. نو اول تپوس یې وکړو ما بال القرون الاولى، ویل ته چې دا مسلې کې که نه چېرې تاسو په ناروا په ناحقه باندې یاستئ، زموږ د مشرانو به څه حالي ځه، د هغوی باره کې ته څه وایې. ګوره دا خبره د دې لپاره وکړه چې دا خلکو ته ووایي چې ګوره دا موسی چې دی که نه، دا زموږ مشرانو ته هم کافر وایي. ګوره اوس یې په دې خلکو باندې وایي، دا خلک د موسی علیه السلام په خلاف باندې راپاڅوي، وایي په ما بال القرون الاولى، پخوانو باره کې د څه فکر دی، زموږ د پلار نیکه باره کې. په دغه چې کار ونه شو، بیا ورته وایي، دې خلکو ته وایي، وایي دا موسی چې کوم دی که نه، وایي دا جادوګر دی، وایي دا په خپل جادو باندې موږ د خپلې ځمکې نه وباسي. لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی، وایي ای موسی، وایي ته اوس غواړې چې په دې خپل جادو باندې موږ وباسې د خپلې ځمکې نه. دې کې د خلکو له دا تاثر ورکوو چې دا موسی چې دی که نه، دا د توحید د بیان دپاره نه دی راغلی، دا د مسلې بیانولو دپاره نه دی، بلکې دا غواړي، دا جادوګر دی، غواړي چې موږ د خپلې ځمکې نه وباسي. په دې کې هم دا خلک د موسی علیه السلام په خلاف باندې راپارول. بیا چې کله
بیا ورته وایي چې ګوره دا موسی چې دی که نه دا غواړي چې ستاسو د پلار نیکه قانون بدل کړي، ستاسو د پلار نیکه طریقه بدله کړي، نوی قانون یې راوړی. په دې باندې کار ونه شو. بیا چې کله مناظره وشوله د موسی علیه السلام او د جادوګرو ترمنځ مقرر شوله، هغه نور جادوګر د فرعون ملګرو ایمان راوړو، نو بیا د فرعون سره فکر پیدا شو چې دا څه چل وشو. نو بیا دې خلکو ته څه وایي خبرې؟ وایي انه لکبیرکم الذي علمکم السحر. وایي دا خو د موسی شاګردان دي، دا موسی چې دی وایي د دوی استاد دی. اوس دا د دې لپاره دا خبره کوي چې دا خلک نور خلک چې د موسی علیه السلام نه متاثره نشي. نو بیا دې خلکو ته وایي چې دا جادوګران نه دي، وایي دا د موسی علیه السلام نه متاثره شوي نه دي او تسلیم شوي نه دي، دا یې خپل منځ کې جوړ ګډ کړی او دا د دوی شاګردان دي او بس هغه خبره کړې وه. اوس یې دې کې داسې یو مسله یې جوړه کړله. نو ګوره فرعون چې څومره حربي استعمال کړي د موسی علیه السلام په خلاف، ټولې فکري حربي استعمال کړي. ورونو اوس هم په دې دور کې چې موږ سره کومه رڼا ده د قرآن کریم، موږ سره کومه رڼا ده د اسلام، د ټولې دنیا چې څومره کفار دي او زموږ ستاسو دشمنان دي، هغوی غواړي چې د فکر د لارې زموږ او ستاسو نه دا رڼا څه کړي؟ واخلي، دا اسلام زموږ نه واخلي. نن لګیا دي ورونو د دې کتاب په ځای باندې زما او ستا بچو له نور کتابونه په لاس کې ورکوي. تاسو په ایمان وایي زموږ په ټولنه کې د دې کتاب اهمیت ډېر دی که د انګلیش د کتاب؟ موږ خلاف نه یو د انګلیش، نو د تعلیم خلاف یو، موږ خپله تعلیم کړی الحمدلله، خپلو بچو باندې کوو. خاص یو خبره کومه لکه د دې کتاب اهمیت زما او ستا په کې ډېر دی که د انګلیش د کتاب؟ ظاهر خبره ده د انګلیش د کتاب، ځکه دا کتاب چې کومه مدرسه کې ښودلی کېږي که نه، نو هغه استاذ له موږ 1 روپۍ نه ورکوو، زموږ بچو ته فري وایي. او د انګلیش د کتاب چې زما او ستا بچو ته کوم استاذ وایي نو هغې له 1500 روپۍ فیس ورکوو. دا د دې لپاره نه چې تاسو موږ له فیسونه راکړئ، خو هسې د دې مسلې وضاحت دپاره دا خبره کوم چې زموږ سره ګوره د دې اهمیت په خوله به وایو خو زړه کې عمل کې نشته. نن کفار لګیا دي دا کتاب زموږ نه اخلي. دا هغه کتاب تاسو ته ما ټوله تفصیلي خبره وکړله چې دا رڼا وه، په دې باندې ما او تا ښه او بد پېژاندل. دا هغه کتاب و چې صحابو کله دا کتاب راواخیستو، ترقي وکړله، مخ په وړاندې لاړ، دنیا یې فتح کړله. نن دا کتاب زموږ نه په مختلفو طریقو باندې اخیستلی کېږي. دویم اسلام، د اسلام چې کوم اسلامي فکر دی هغه هم نن زما او ستا نه اخیستلی کېږي. په ځای باندې سیکولر فکرونه زما ورونو، لیبرل فکرونه، الهادي فکرونه هغه رال او اسلامي فکر چې کوم دی هغه زما او ستا نه هغوی واخیست. خفه کېږو به نو. نن که موږ او تاسو په دې خپله معاشره کې وګورو، تاسو په ایماندارۍ وایي چې په موږ باندې اسلامیت ښکاره دی که انګریزیت؟ انګریزیت ښکاره دی. لکه الله دې وکړي چې ختم شي، موږ د اصلاح په خاطر دا خبرې کوو، د دې لپاره نه کوو چې یاره په یو چا سره هم دښمني ده وکړي د هغه بې عزتي کوو. موږ ټولو کې کمیانې دي، غلطیانې را پکې شته دی، خو هسې لکه یو عمومي خبره کوو که نه چې نن سبا اسلامیت مغلوب دی په موږ او انګریزیت غالبه دی. شکل و صورت به انګریزي، زیاتره لباس دا به انګریزي، خبرې اترې به انګریزي، فکر به انګریزي، ناسته پاسته به انګریزي. زما عزتمندو دا یو منظم سازش یوازې د دې لپاره شروع دی چې دا رڼا موږ او تاسو نه واخلي، دا اسلامي فکر زموږ او تاسو نه څه کړي زما عزتمندو واخلي. خو موږ به څه کوو؟ موږ به دا نه کوو چې موږ به په قلاره باندې په کورونو کې کینو، نه، بلکې دا فکر به موږ ژوندی ساتو انشاءالله. دا بچي تاسو نه دا ماشومان، دا هغه خلک دي څوک چې به په روان وخت کې د اسلامي فکر دفاع کوي انشاءالله. څوک به چې پردی فکر، پردی معیار په دې معاشره باندې مسلط کوله نه غواړي. که موږ خپلو بچو د خپلو بچو تربیت په مساجدو او مدارسو کې ونه کړو، تاسو یقین وکړئ په دې خبره باندې چې ورځ په ورځ باندې به زموږ دا معاشره دا په انګریزي معاشرې سره بدلېږي. ښه، په انګریزي معاشرې هغوی دومره کفارو دومره کار کړی دی چې هغوی ټوله توجه چې کوم ده هغه مادې له ورکړې ده. او ولې زموږ او ستاسو فکر داسې جوړ کړی دی چې لکه مثلا هر څه په ماده کې دي، مثلا په دنیا کې دي، په روپو کې دي، په ګاډو موټرو کې دي، په بنګلو کې دي لکه. او چې کومه معنی ده، چې کوم قرآن دی، چې کوم اسلام دی، دا یو شاته پاتې فکر بللی دی. مطلب هغوی وایي چې ګوره مسلمانانو ته ګوره څه شی دي سره مسلمانانو، ټینک یې ساز کو، توپ یې ساز کو، تمانچه څه شی مسلمانانو، او وایي وګوره کفارو ته هغوی وایي څومره داسې یو مناسب ماحول موږ ته جوړ شو. بیا تاسو وګورئ انشاءالله تعالی چې مسلمانان څرنګه ایجادات کوي او مسلمانان څنګه پرمختګ او څنګه ترقي کوي. دا د هغوی یو غلط سوچ دی، په دې باندې زموږ د مسلمانانو فکر خرابوي چې مدرسو والا څه وکړه، تاسو څه شی وکړه، تاسو څه وکړه. زما عزتمندو موږ به تل لپاره دا فکر، اسلامي فکر، دا رڼا دا به ژوندی ساتو انشاءالله تعالی. او د دې لپاره به دغه شانې کې قربانیانې ورکوو، مدرسې به جوړوو، د هغوی سره به مرستې کوو، د هغوی سره به تعاون کوو، خپل بچي به دغه شانې کې مدارسو ته
را لېږو. ګینې قرآن کریم کې بار بار الله رب العزت فرمایي چې ود كثير من اهل الكتاب لو يضلونكم. اهل کتاب غواړي هغوی خوښوي چې تاسو ګمراه کړي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یهود او نصارا تاسو نه خوشحالېږي تر څو پورې چې تاسو د هغوی دین نه منلی، تاسو د هغوی ملت نه منلی، تر څو تاسو د هغوی فکر نه منلی، تاسو د هغوی عقیده نه منلی، تاسو د هغوی فرهنګ نه منلی، تاسو د هغوی سیاست نه منلی، تاسو د هغوی ثقافت او کلتور نه منلی. دا قرآني فیصله ده. الله و یهود او نصارا تاسو نه خوشحالېږي. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. الله رب العزت فرمای چې همیشه به چې دا يهود او نصارا به تاسو په خلاف باندې جنگ کوي، همیشه به جنگ کوي. لکه حتی غايه الله ذکر کړی حتی يردوكم عن دينكم، تر څو پورې چې تاسو د خپل دین نه اړولي، تاسو باندې د خپل اسلامي فکر نه پریخي، تاسو باندې د خپل اسلامي ثقافت او کلتور نه پریخي، د اسلامي سیاست او عقیده در باندې نه پریخي. الله فرمای تر هغه پورې به تاسو په خلاف باندې جنگيږي. دې باندې علما پوهیږي ولا يزالون يقاتلونكم. دې کې تجدد استمراري دی، نه په فعل مضارع باندې داخله شوی ده. مطلب دا جنگ به همیشه وي، خو تجدد به پکې، یعنی نوې کېږي به، طریقې به نوې، کله به په توره باندې، کله به په ټانک او ټوپک باندې، کله به په ټي وي باندې، کله به په موبایل باندې، کله به په ریډیو باندې، کله به په اخبار، او دا مختلف وسایل دي د دې جنګ. نو نن زما ورونو که یو طرف ته عسکري او نظامي جنگ زمونږ او ستاسو په خلاف شروع دی، بس صرف دا یو خبره کومه دا زمونږ او ستاسو د وژلو دپاره نه دی. په دې ټکي ځان پوهه کړئ. دا کفار چې زمونږ سره جنګ کوي که نه زمونږ په خلاف باندې، دا زمونږ او ستاسو د وژلو دپاره نه کوي چې مسلمانان مړه کړي. موږ وژني د دې لپاره چې موږ نه دا رڼا واخلي، د اسلام رڼا زمونږ او ستاسو. ګینې چې دا رڼا رانه ډایرکټ اخیستلی کېږي بیا وژني نه. لکه زه به تاسو ته ووایم په امریکا کې مسلمانان شته او په افغانستان کې مو د افغانستان مسلمانان یې وژل، او په امریکا کې چې کوم هغې نه وژل. د افغانستان په مسلمانانو پسې څو سوه زره کیلومتره مزل وکړو دلته رال وژلو دپاره، او هلته ورسره په امریکا کې خپلو هغې نه وژل. ولې؟ ځکه زما ورونو د هغوی مقصد ګوره د مسلمان وژله نه دي، بلکې د مسلمان نه دا فکر اخیستل دي، د مسلمان نه د قرآن او د اسلام اخیستل دي. په دې خبره پوه شولئ؟ نو ځکه هغوی ویل چې راشه د وژلو باندې خو کار نه کېږي چې یو وژنې لس نور را پیدا کېږي. وایي داسې کار وکړه د زموږ چې کوم مقصد دی وایي دا دې په بله طریقه باندې واله. نو نن چې څه کفري دنیا ده هغوی لګیا دي د مسلمان د ګمراه کولو دپاره مختلفې طریقې استعمالوي، لګیا دي د مسلمانانو فکرونه خرابوي، خاص تر زموږ او ستاسو چې دا کوم بچي دي ماشومان دي د دوی فکرونه خرابوي. او بیا زیات نقصان زما ورونو موبایل و. هېڅکله خپلو ماشومانو له خپلو بچو له موبایل په لاس کې مه ورکوئ. نن چې څوک کفر دی هغه په دې موبایل باندې لګیا دی، خپله خواري کوي، خپل محنت کوي، تر څو د مسلمانانو فکرونه د مسلمانانو سوچونه ده خراب کړي. نو زما عزتمندو دا مدارس دا زمونږ او ستاسو د فکري جنګ مرکزونه دي. د دې نه به موږ د کفر په خلاف باندې فکري جنګ کوو. دا مدارس به آباد ساتو انشاءالله تعالی. د دې مدارسو سره به مرسته کوو، د دوی سره به تعاون کوو به انشاءالله تعالی.